الله تبارک و تعالی د قرآن عظیم الشان په سوره صاد کی فرمائی وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب. الله پاک فرمائی چې په بندگانو کې د سرکشه بندگانو د پاره بدترینه ټکانه ده جهنم یصلونها فبئس المهاد. هغه ټکانه جهنم دی، دی به داخلیږي و دا جهنم ته فبئس المهاد، او دا ډیره بده ټکانه ده، ډیر بد ځای د اوسېدو دی. په بل آیات کې الله تبارک و تعالی فرمایي والذین کفروا لهم نار جهنم. کم کسان چې کفر کوي، انکار کوي، نافرمانی کوي، لهم نار جهنم، د هغو دپاره د جهنم اور دی. لا یقضى علیهم فیموتوا، نه به دې ته مرګ راځي، ولا یخفف عنهم من عذابها، او نه به دا د جهنم عذاب د دې څه سپکېږي. کذلک نجزي کل کفور. الله پاک فرمایي چې هر نافرمانه بنده ته موږ دا رقم بدله ورکو. وهم یسترخون فیها، او دا جهنمیان به په جهنم کې چغې و بغارې وکړي، او دی به دا وایي چې ربنا اخرجنا نعمل صالحا كنا نعمل غیر الذي كنا نعمل. چې ای پروردګاره موږ د دغه جهنم څخه وباسه، موږ بیا هغه عمل نه کوو چې موږ کوم عمل په دنیا کې کوي، موږ به نیک عمل وکړو. الله تبارک و تعالی به ورته وفرمایي، یا فرشتې به د الله د طرفه څخه ورته وفرمایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر. آیا ما تی ته عمر نو درکړی په دنیا کې دون عمر چې په هغه کې یو نصیحت حاصلونکی نصیحت حاصلولی سي؟ یعنی که څوک د الله پر لار ځان برابرول غواړي، په هغه عمر کې انسان ځان برابرولی سو، د ځان اصلاح کولی سوله، او د هغه سره سره وجاءکم النذیر، د الله د طرفه څه بیرونکی درته راغلی و چې مراد د هغه څه نبي دی یا د نبي وارث دی، لکه عالمان چې دي بیانونه کوي د قرآن او د حدیث تشریحات کوي. نو په دې آیاتو کې الله تبارک و تعالی د جهنم تذکره کړې ده چې کم کسان نافرمانان کافران د هغو دپاره جهنم دی. جهنم ډیر بد ځای دی، لکه څنګه چې د جنت نعمتونه دا در تصور وتلي و، دا رقم د جهنم عذابونه دا د انسان در تصور او در عقل او در فکر وتلي دي. دونه سخت عذابونه دي. د جهنم عذاب او د جنت نعمتونه د دې تذکره او د دې یاد دا د انسان دپاره ډیر ضروري دی. ولې چې د جنت نعمتونه انسان یاد کی او د جهنم عذابونه انسان یاد کی، بیا به انسان د الله پاک نافرمانی نه کوي، بیا به انسان کفر نه کوي، بیا به انسان ګناهونه نه کوي، بیا به انسان چې دی غفلت نه کوي، غلا به نه کوي، دوکه به نه کوي، او حرام به نه خوري، او غیبت به نه کوي، او نیک اعمال به کوي، لمونځ به نه قضا کوي. نو په دې وجه د یو انسان دپاره د جنت او د جهنم یاد دا ډیر ضروري دی. په حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي لا تنسوا العظیمتین، چې هیڅ کله دوه غټ شیان مه هېروئ، یو جهنم دی یو جنت دی. دا دوه شیان مه هېروئ چې انسان دا یاد ساتي، انسان به بیا په ژوند کې غلطي نه کوي، عبادت به نه پرېږدي او ګناهونه به نه کوي. دا د دې فایده ده. او په بل روایت کې راځي چې کله خلق یو قوم یو جماعت په یو ځای کې سره کښېني، مجلس وکړي، بحث مباحثه وکړي د یو شي په باره کې، او په هغه کې دی د جهنم او د جنت تذکره نه وکړي او بیا سره ولاړ سي، نو فرشتې وایي چې د دوه شیانو څخه غافله سوه، د دوه غټ شیان یې هېر کړه. نو په دې وجه د قرآن عظیم الشان په هر صورت کې، یعنی په اکثریت صورتو کې دا دی چې الله پاک کله د جهنم تذکره وکړي، د هغه بعد بیا د جنت تذکره کوي، او کله چې د جنت تذکره وکړي بیا د هغه بعد د جهنم تذکره کوي. په جهنم کې مختلف عذابونه دي. الله پاک دې موږ تاسو د جهنم څخه وساتي. ما ته ذکر وکړي چې د جهنم تذکره د انسان دپاره که مؤمن که کافر دا ضروري ده، او په دې وجه ضروري ده چې انسان چې دی د بدو اعمالو سره ګرځي او پر نیکو اعمالو باندې انسان چې دی هغه ماموره کوي. جهنم ډیر غټ الله پاک پیدا کړی دی. په روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي
چې جهنم دونه ژور دی چې یو ډبره جهنم ته ور وغورځول سي 80 کاله بعد دا ډبره د جهنم وبېخته رسېږي. دونه غټ الله پاک جوړ کړی دی چې یوه ډبره د لوړ ځای څه وغورځوي دا څومره په سپیډ او په تیزایي کې لاندې ځي. نو جهنم ته چې یو ډبره ور وغورځول سي دا ډبره به د جهنم تل او بېخته دا په 80 کاله کې رسېږي. او د هغه رقم په بل حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې پر جهنم 4 دیوالونه راګرځېدلي دي. د هر دیوال پراخوالی د 40 کالو د مزل په شان دی پنډ دی دونه پراخوالی دی چې 40 کاله یو انسان مزل وکړي دا به څونه پراخوالی دا هر دیوال یې دونه پراخ دی. نو 4 دیوالونه دا رقم پر جهنم باندې راګرځېدلي دي. نو چې د جهنم دیوالونه دونه غټ دي نو جهنم به څونه غټ دی. نو د دې سه انسان اندازه کولی شي چې الله پاک دا جهنم څونه غټ پیدا کړی دی. او دا هغه رقم په جهنم کې قسم عذابونه دي. یو عذاب د جهنم اور دی. د جهنم اور دا داسې اور نه دی لکه د دنیا اور. په روایتو کې راځي چې دا د دنیا چې کم اور دی دا د جهنم د اور سره اخیستل سوی دی او دا بیا 80 واره الله پاک د رحمت په اوبو پرېولی دی بیا دنیا ته راستولی دی. د دنیا اور څونه تیز دی انسان یو سکینډ یو منټ چې دی هغه ته ګوته نسي نیولی یا یو عضو یو اندام نسي ورته نیولی دونه تیز دی. نو د جهنم اور چې دی د دنیا در اور ته 80 درجې چې دی هغه زیات سوځونکی دی او زیات تیز دی. او د هغه رقم په روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې الله پاک ته جهنم ور بلکې 1000 کاله دا ور بل چې سورسو تک سورسو بیا الله پاک 1000 کاله نور بلکې دا ور بیا تک سپین سو دا ور بیا الله پاک دا ور چې دی 1000 کاله نور بلکې تک تورسو. نو د جهنم ور چې دی دا تک تور ور دی ولې چې تور ور چې دی دا ډېر بیرونکی. نو دا یو عذاب دی په جهنم کې. دویم عذاب په جهنم کې دا دی چې په جهنم کې د اور غرونه سته. لکه په جهنم کې یو غر دی دا د اور دی صعود ورته وایي چې کافر جهنمی شخص په پر دا غره باندې 80 کاله خیږي او بیا به 80 کاله بیرته په دا غره راکښته کېږي په دا عذاب په مبتلا وي. قسم عذابونه دي. الله پاک ته زموږ ستاسو حفاظت وکړي. په جهنم کې کندې سته. یوه د جهنم کنده ده چې هغه ته ویل کېږي. ویل دا د جهنم بدترینه کنده ده. دا دونه بده کنده ده که چیرې غرونه دا کندې ته ور واچول سي دا غرونه به ویلې کې دونه توند وری دی او دونه سخت ګرمه ده. یوه کنده په جهنم کې ده چې د هغې نوم لملم دی چې د جهنم کندې د هغې د ګرمایشه څه په روایتو کې راځي چې پناه غواړي دونه سخت ګرمایش لري. او دا رقم په جهنم کې څاهان سته کوهیان. په روایتو کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې په دنیا کې کم کس تکبر کوونکی متکبرین انسانان چې غرور کوي دا به په تابوت کې واچول سي بیا به د جهنم کوهي ته ور واچول سي د جهنم ساته ور واچول سي. او دا هغه رقم په جهنم کې ګروزونه سته. ګروزونه یو قسم د سزا اله ده چې څوک په ویل کېږي لکه په دنیا کې چې د ډنډه ده. په روایت کې راځي چې د جهنم ګروز دا دونه دروند دی چې د دنیا ټوله انسانان راټول سي دا ګروز به نسي پورته کولی. په دې به انسان ته سزا ورکول کېږي او په دې به انسان چې دی ویل کېږي. او په روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي که چیرې په دا ګروز باندې یو غر وول سي دا غر به ذره سي. دونه سخت سزا ده د جهنم ده. او دا هغه رقم په روایتو کې راځي الله پاک فرمای ولهم مقامع من حدید چې د دې دپاره ګروزونه دي د اوسپنې. دغه ګروزونه چې مراد چې په روایت کې راځي چې دا د دنیا ټوله انسانان نشي پورته کولی. او دا جهنمی به ډېر بد شکلی. الله پاک فرمایي وهم فیها کالحون جهنمیان دا به په جهنم کې بد شکلی تک تور بسي. په روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله د جهنم ور جهنمی وسوځي د جهنمی دغه لوړه شونډه چې ده دا به پورته سي د سر پر نیمایي به ودرېږي او دا لاندې شونډه به دونه راوځړېږي چې د نو پورې به ورسېږي. نو العیاذ بالله انسان به څونه بد شکله ښکاري څونه به انسان بد ښکاري. الله پاک ته زموږ ستاسو حفاظت وکړي.